سلامونه احترامات امید ساتم چې ټیک ټاک په ګرانو کتونکو تاسو زما په دغه ویډیو کې په سایډ باندې زیارت ګل وینئ. زیارت ګل یو غریب انسان خو نن سبا د خپل کاروبار مالک شو، بلکې اسپتال یې ویسته او نن هغه اسپتال یې ویسته چې زمونږ په دې سیمه کې ډرګ دا ډېر زیات شوي دي او انتخا ته رسېدلي دي. هر کور کې موږ له چې څومره زنانه فاونډیشن ته راځي نو اکثریت پکې دا وي چې خاوند مې پوډري دی، خاوند مې آیس کی، خاوند مې پټ دی، خاوند مې غیب دی. نو یو ډېره لویه مسله جوړه شوې ده. په داسې حالاتو کې بیا علاج کول چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. پرون هم موږ د یو زنانه رور چې کوم دی نو هغه موږ داود زموږ ملګری صحافي ملګری دی، د هغه اسپتال دی نو هغې ته هم ولېږه، اول ته کې هم داخل که. په دې لحاظ کې زیارت ګل چې کوم دی تعارف محتاج نه، تاسو ټول به په سوشل میډیا باندې پیژنئ. د هغه انداز د خبرو یو بل انداز کې هغه لګیا وي، خو دغه کوم کاروبار چې روان که نو هغه وایي چې صرف د خدمت په جذبه باندې یو خو به ښه خوراک ورکومه، یو په اسپتال دننه وال ټکول نه وي. نن سبا ډېر شکایتونه دا موصول کېږي چې په اسپتال دننه صرف وال ټکول دی یا د خوب ګولۍ ورکوي. ډېر اسپتالونه ښه کار کوي، خو بعضې اسپتالونه داسې دي چې د هغې نه شکایتونه موصول کېږي او هغوی د کاروبار په نظر ورته ګوري. خو د زیارت ګل دا ویډیو دا لږه مې ډېره زیاته خوښه شوه په کوم انداز کې، نو د انداز یې مو ګورئ، د خبرې هم لږې واورئ. السلام علیکم مینوالو کتونکو، ما د فیسبوک په لایف کې وویل چې ډېرو بېوسو او د غریبانو سوال قبول کړو الله. نن هغه ورځ راغله چې زه د خپل برانچ مالک شوم، د یو نه د دوو. یو مې په سوپنو کې رانیولې او بل دا سوپنو کې دی سټي ہوم کې دا زما پارټنر دی ذیشان بھائی. د اسپتال کمرې تاسو کتلی شئ، کمرې ورته وښایم. نور کار مو دا چې وګورئ را کمن ممن به انشاءالله وشي یاره. او انشاءالله دې کې به د غریبانو علاج کېږي، د بېوسه د مات ګوت خلکو. خو دوکانداري به ترې نه جوړوو او نه به پرې تشې سپینې وریجې خورو. چې کوم خوراک یې لیګل خوراک یې هغه به پرې کوم. صرف تاسو سپورټ راکئ او د چا پېښې د چا کاپي به نه کوو. دا چې کوم تاسو په ټیک ټاک کې ګورئ دا هم ډېر ور وایرل کړي. کتونکو دغه د زیارت ګل وینا وه، نو دعاګویي ورله چې الله پاک یې کامیاب کړي. یو خپل کاروبار مالک شو، ډېره ښه خبره ده. هر سړي له پکار دي هغه د ډرګ وي یا بل وي یا بل وي یا بل وي، خو خپل روزګار ډېر ضروري دی او هنر ډېر ضروري دی. ځکه چې نن سبا زموږ د پښتونخوا نه زیاتره خلکه هغه بهر ملکونو ته ځي روزګارونو له. دلته روزګارونه شته دی نه، نو خو دغه شانتې خلک روزګار روان کړي نو دوی سره به له 10 کسه نوکران وي، نو د هغوی هم ژوند خوشحالي، د هغوی خاندان هم مستفید کېږي او کاروبار به هم روان وي. او چې کوم کاروبار په مخلصۍ سره وي نو امید ساتئ چې هغه کاروبار کله هم نه ناکامه کېږي، هغه مخ په وړاندې ځي. نو کاروبار کې مخلصي پکار ده. زیارت ګل تعالی لپاره دعاګویو، انشاءالله بیا به وختن په وختن خبرې ترې کوو. اسپتال ته به هم درځو، مریضانو سره هم خبرې ترې کوو چې څنګه مریضان دې نه فارغه کېږي. نو ګرانو کتونکو زیارت ګل سره په دغه موبایل باندې رابطه خو هم کولی شئ. مننه، خوشحاله اوسئ.